السلام علیکم قدرمند اوریدونکو، نن زمونږ د پاکستان حالات داسې طرف ته لاړو، زمونږ پاکستان عوام دومره مجبور شو، دومره غریبانان شو چې نن زمونږ عوام د بچو دپاره په دیګچي کې ګیا پخوي د سابو فضې، او د بچو د زړه د تسلۍ دپاره وایو چې دا مونږه د پالک سابه پخه کړو او هغه په دیګچي کې ګیا پخیږي. نو اخیر به زمونږ د پاکستان حالات کم طرف ته ځي. نور ملکونو ته که تاسو سوچ وکئ، نور ملکونه په ترقۍ روان دي او زمونږ پاکستان پرمختګ روان دی، شاته روان دی، ډون کیږي. نو پټرول ته سوچ وکئ، نن سبا پټرول څه ریټ دي، ډیزل ته سوچ وکئ، ډیزل په څه ریټ دي، ټماټر، پیاز، دا نور اشیانو ته تاسو سوچ وکئ، دا اخیر کم طرف ته روان دي. قدرمند اوریدونکو، ټول نه اول ورسره دا ویډیو وګورئ، د دې نه بعد بیا خبرې کوو. او په دې باندې مشغولوم او زما دونه غربت ده، زما دونه چې دا ګیا ده، ما ورته ویل چې دا پالک دي، خو دغه ماشومان اوچته کړه، دا ګیا ده، دا د تمام جهان یې کتلی. نو قدرمند اوریدونکو، زمونږ د مشرانو نه خو پوره نه شوله، زمونږ د سیاستدانانو نه خو پوره نه شوله، ځکه چې هر سړی لګی اول خپل جب ډکوي، چې خپل جب ډک کړي نو د هغه نه بعد به بیا د غریب یتیم مسکین سره ګوري. نو اوس پکار موږ عوامو له پکار ده چې موږ په خپل منځ کې اتفاق وکړو او د یو بل سره حلف مدد وکړو، چې یو غریبي او د بل وس لږ ډېر امداد کیږي، نو د بل غریب سره، یتیم سره، مسکین سره امداد وکړو، دا به ډېره ښه خبره ده. موږ د یو یتیم غریب مسکین سره حلف وکړو، 10 روپو حلف ورسره وکړو، نو په هغه جن کې خو بران الله خوشحاله شي که نه. قدرمند اوریدونکو، دا یو شارټ ویډیو ما صلاح الدین نه راکړه اجازت، د الله په امان.